په پاکستان کې راتلونکي 48 غنټو کې یو خطرناک زلزلہ را روانه ده. دا پریډکشن هغه کس کړی د کم کس چې د ترکی او د شام د زلزلو حواله سره پریډکشن کړو چې هغه حقیقت ثابت شوی جی. په سوشل میډیا باندې به دا پوسټ هم تاسو لمخې راغلی جی. د حواله سره د پاکستان چې کم جیولوژي ډایریکټر دی هغه د حواله سره سویل جیولوژي ډپارټمنټ چې کم ډایریکټر دی د زلزلې حواله سره سویل د زلزلہ په کومه علاقه راځي د دې شدت په څومره مطلب کم میګنیچود کې به زلزلہ راځي آیا دا حقیقت کې دی چې دروغ کې دی په دې باندې کمپلیټ ډسکشن په دې ویډیو کې کو نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک ټونه پهله خو پریډکشن ویل شي دیله چې مونږ وایو نه اکثر په خبرونو کې مونږ لوي چې سبا باران امکان دی جی یا بل ورځ د باران امکان دی مونږ په موبایل کې هم کته شو چې آیا په دې هفته کې باران شته کنه دا پریډکشن دی جی دا صحیح هم کې دی شي غلط هم کې دی شي بعض ټایم کې مونږ خبرونو کې وورو یا په موبایل کې وګورو چې لکه سبا باران دی او باران ونشي او بعض ټایم کې مونږ لوي چې باران بکیږي واغه وشي نو دا دروغ هم کې دی شي او ریشا هم کې دی شي. نو دې حواله سره د پاکستان چې کوم جیولوژي سروې ډایریکټر دی هغه هم ویلي دي چې دا جسټ انلی پریډکشن دی دا درو هم کې دی شي او ریشا هم کې دی شي. بل دا سولر دا پریډکشن چا کړی راځي چې پاغه باندې خبرو کو دا پریډکشن د سولر سیستم جیومټري سروې یو ډپارټمنټ دی چې دا په نیدرلند کې دی او دا یو داسې اداره ده یو داسې ډپارټمنټ دی چې قدرتي آفات راتلو نه مخکې پریډکشن کولو باندې دا ډیر زیات مشهور دی. ترکی او شام کې چې کومه زلزلہ راغلی ونه دا غي پریډکشن هم د ادارې کړو چې د دې ادارې یو ریسرچر دی چې دا غنوم د فینکو ګربیټس د ترکی او د شام د زلزلو حواله سره کمپلیټ پریډکشن کړو چې حقیقت ثابت شو جی. هغه نه پس بیا په فیکس خبرونه هم شریک کړه ترکی زلزلې نه پس په میډیا باندې په فیسبوک باندې او فیک خبر هم چلی دی چې اوس پاکستان کې زلزلہ را روانه ده چونکه دروغ خو اوس چې کم پریډکشن د کړه دا حقیقت دی جی. د خول د بلوچستان ساحلي علاقې را چې په دې علاقې باندې زلزلہ را روانه ده او دا یو عموما یو داسې علاقې ده په هر ملک کې داسې علاقې وي چې الته زلزلہ اکثر راځي چې زلزلہ په ټول ملک کې راشي نو په هغه علاقې کې د زلزلې شدت زیات وي. نو بلوچستان دا ساحلي یو داسې علاقې د خول ده چې په دغه علاقې باندې اکثر زلزلہ راځي. په دې کال سٹارټ کې هم په دغه علاقې باندې زلزلہ راغلی و او دا اوس چې کم د زلزلہ خول ده دا کم د هالند چې کم د نیدرلند چې کم د ډپارټمنټ د سولر سیستم جیومټري سروې دا کم پریډکشن چې دای کړی دی نو دی ویلي په دغه علاقې د بلوچستان په دې ساحلي علاقې باندې زلزلہ را روانه ده را روان 48 غنټو کې ودی شدت چې کم دی 6.8 ریکټر سکیل دی مطلب دا زلزلہ 6.8 شدت ور زلزلہ چې کمی داسې لګه جټکی زیاتې وای نو مطلب وای خطرناک زلزلہ په دغه علاقې باندې را روانه ده. خو دې حواله سره د پاکستان جیولوژي سروې ډایریکټر چې کم دی هغه ویلي دي چې دا جسټ انلی پریډکشن دی دا دروغ هم کې دی شي صحیح هم کې دی شي او داسې خطر فل حال نشته. باقي زلزلہ وای څه شي دی چې د دومره مخکې پته نه لګي خو بیا دا کم ډپارټمنټ چې کم دی چې کله هم پریډکشن کړي حقیقت ثابت شوی. ځکه نو ساينس ترقی کولو سره ټیکنالوژي ترقی کولو سره دا راتلونکي ټایم کې حقیقت هم ثابت دی چې پریډکشن به د زلزلې پریډکشن به هم خلک کوي ځکه چې موږ مخکې کم خلکو جون تر کړي اګه لکه بدی وي چې په راتلونکي ټایم کې به داسې یو اعلی روزي چې ناس په دلته کې و امریکای سره خبرې کوي نو هغه به د تاسو بکواس کوي د تاسو دروغ وي دا خو ناممکن ده لکه موبایل مثال. نو اوس راتلونکي ټایم کې بیا ګوره ټیکنالوژي څومره ترقی وکړه باران پته لګي چې باران په کومه علاقه کېږي څومره باران بکیږي کله بکیږي څه ټایم بکیږي غرمه بکیږي مازیګر بکیږي ماښام بکیږي دا محکمه موسمیات والا پته لګول شي چې مختلف معلومات راجمع کوي او هغه نه دی پریډکشن کوي. نو دغه رنګ زلزلې حواله سره هم دنیا لګیاره ټیکنالوژي لګیاره ترقی کوي خو دا پریډکشن دی جسټ انلی دیس از پریډکشن مطلب دا حقیقت هم کې دی شي دروغ هم کې دی شي. نو دا انفارمیشن ما به تاسو سره شریک ډیر زیات مننه جی والسلام.